السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده چې د یو څو ورځو نه مسلسل د غازی فیصل خالد صاحب د هغه دا مسله چلیږي چې د هغه سره ظلم او زیاتې په جیل کې روان دي. نو موږ لګیا یو په سوشل میډیا باندې د هغه دپاره آواز اوچتو. نو زموږ د یوټیوب چینل د طرفه موږ ته وارننګ راکړی دی، ځکه د یو غازی دپاره، یو د عاشق رسول لپاره آواز اوچتول دا دوی یو جرم ګڼي او د دوی د کمیونټۍ خلاف ورزي ده، د دوی چې کومې پالیسۍ نه د هغې خلاف ورزي ده. نو زموږ پیج، زموږ چینل چې کوم دی هغه په وارننګ کې دی. نو برای مهرباني زموږ دا نوی چینل دا وګورئ، تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري، دغه بره سرچ کوئ او دې ته لاړ شئ او دا نوی چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. انشاءالله د علماء حق دفاع به کیږي او دغه شانتې چې کوم صحیح خبرې دي انشاءالله هغه به تاسو سره موږ شیر کوو، صحیح خبر به تاسو ته درکوو او د علماء حق دفاع به کوو، د علماو بیانات مسلې مسایل به تاسو په دې کې اورئ. انشاءالله داسې قسمه د ګناه کار به نه وي چې هغه تاسو زموږ په چینل باندې وینئ. نو برای مهرباني زموږ دغه نوی چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. ستاسو د سپورټ یو جهان مننه، ځکه چې موږ ته ستاسو د سپورټ ضرورت دی او د ختم نبوت په وجه باندې زموږ هغه اولنی پیج، دا پیج چې کوم دی دا ویډیو پې تاسو ګورئ، نو دا پیج خراب شوی دی او دا نوی تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري مومند وایس 2، دا تاسو سرچ کوئ او په کمنټ کې به موږ لینک درکو، هغه لینک خامخا کلیک کوئ او لاړ شئ زموږ دا نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره په افسوس سره زه دا ویډیو جوړوم چې د یوټیوب والا نه صرف او صرف یو د غازی فیصل خالد صاحب یو تصویر برداشت نشو. تاسو ته پته ده د هغه مسله روانه وه، په هغې موږ اواز اوچتو. نو د هغې په وجه باندې په یوه ویډیو کې د غازی فیصل خالد صاحب تصویر لګېدلی و، نو یوټیوب نه هغه تصویر برداشت نه شو، هغه ویډیو هم ډیلیټ کړه او د هغه تصویر په وجه باندې زموږ دا چینل په وارننګ کې دی او د دې ریچ مکمل ختم شوی دی. نو ملګرو ته درخواست کوم لکه مخکې چې څنګه سپورټ راکړی، امید لرم چې په دې نوي چینل کې به هم سپورټ راکوئ. دا په دې سکرین به تاسو ته ښکاري، دا زموږ نوی چینل دی مومند وایس 2، دا سرچ کوئ، دا در سره سبسکرایب کوئ او د دې ویډیو په کمنټ کې به موږ د خپل دغه د نوي چینل لینک تاسو ته درکو. نو برای مهرباني موږ سره اوسئ او دغه چینل سبسکرایب کوئ او یقینا امید لرم چې مخکې به هم تاسو مونږ سپورټ کوئ د علماء کرامو د دفاع دپاره، د شاعر اسلام د دفاع دپاره. نو امید لرم چې تاسو به زما په خبره پوه شوي.